السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د پاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید رب ذوالجلال ساتم چې تاسو برو جوړ یې په صحت با برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کړه. الله جل شانه د هر درد، د هر غم او د هر مصیبت نه په امن او امان کې وساته. ډیر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خويندو، نن درته یو نبی او خاص وظیفه سره حاضر یم. محترم داننۍ وظیفه دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ خوږ پیغمبر هغه ته یو ډالۍ پیش کول دي. محترمو عزیزانو مسلمانانو ورونو خویندو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ربیع الاول میاشت تقریبا شروع کېدو واله ده، نو په دې کې زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف هم راوړی او دنیا نه تشریف هم وړی په دې مبارک میاشت کې. محترمو دا ډیره مبارک او ډیر فضیلت والا د ربیع الاول میاش ورته ویل کیږي، په دغه نوم باندې بلل کیږي د دې وجنا چې دا په دې میاش کې د نبی علی صلوات و سلام دنیا ته راتګ او د دنیا نه تک دا د تلو تک دا توانه شوی دي. محترم په دې کې بیا ډیر باس علما کرامو کړي چې دا کوم ورځ دا په کوم ورځ شوی دی. بیا بار ربیع الاول دی. احادیث مبارکو کې راځي چې اتم ربیع الاول مبارکم دی. په دې ټولو کې بیا علماء باس کړي دي، ډېر احادیث په دې کې وارد دي. هغه طرف ته مونږ نه ځو. او محترم دا میاشت ډېره برکتي میاشت ته د دې وجې چې په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغلی دی او د دنیا نه تشریف هم وړی دی. نو محترم په دې کې به په امت باندې لازم دي چې کم زمونږ خوږ پیغمبر دی د امت لپاره په دنیا کې سوالونه کړو، ان شاء الله تعالی په آخرت کې به هم الله جل شانه ته د امت لپاره شفاعت هم کوي او زمونږ شفاعت به هم کوي او درخواست به هم کوي. نو محترمو چې مونږ او تاسو باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکمونو مطابق د الله جل شانه د حکمونو مطابق د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو مبارک باندې موږ او تاسو زندگی تیر کونو علاوه زمونږ او تاسو شفاعت نبی علیه الصلاۃ والسلام کوي. نو محترمو د ربیع الاول د میاشتې یو ډیره ښایسته او طاقتور وظیفه هم ده او موږ ورته ډالۍ هم وایو. دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پیش کول دي. او محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بڑالی پیش کو او الله جل شانه به پی زمونږه حاجات پورا کوي او مونږ ته هر قسمه مشکل اسانوي. کو په مونږ باندې د غرون عمره قرضونه ولی نه وینو، الله جل شانه به دا قرضونه هم ختموي. مونږ مشکلات وي هغه به هم الله جل شانه ختموي. او که زمونږ ته څه تکلیف مشکلات او مصیبتونه راځي او قسم حاجات وي خواهشات مو جایز، هغه به الله جل شانه د خپل دربار عالیانه په خپل فضل کرم سره او د دې وظیفې د دې ډالۍ په برکت سره به خامخا قبلوي. به هر حال محترم راځو وظیفې طرف ته. وظیفې طریقې کار او ترتیب دار چې اول به مونږ او تاسو د اول ورځې نه یا دویمې نه هر یوې نه خو ربیع الاول کې د 12 ربیع الاول پورې دا وظیفه ده، دا ډالۍ پیش کول دي. نو موږ به اول یولس پیری درود ابراهیمی وایو. محترمو بیا به د هغې نه وروستو 313 مرتبه که تاسو تکم درود شریف اسانی وصلی الله علیه وسلم وصلی الله علی النبی امی بسم الله وعلى رسول الله او اللهم بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. چې څومره درود شریف څومره ډیر دی وصلی الله علیه وسلم چې کم تاسو ته آسان وي
هغه درود به 313 مرتبه وای بیا به هغه نه رستو دیالس یولس پیر بیا درود ابراهیمی وای او دا به محترمو د یولسمه ورځې پورې د 11 ربیع الاول پورې دا به جاری ساتي په 12 ربیع الاول باندې بیا 2 رکعات نفل وکړي او دغه درود شریف دا کومه ډالۍ دا کومه وظیفه چې تاسو کړی دا د دې په واسطه او په وسیله باندې بیا محترمو دعاګانې د الله جل شانه د خپل حاجت لپاره د خپل مشکل لپاره د خپل قرضونو ختمېدو لپاره او د رزق تنگستیا ختمېدو لپاره به دعاګانې وغواړي الله جل شانه با دغه دعاګانې د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په وسیله او په وساطت باندې خامخا ستاسو د حاجات تاسو مشکلات او ستاسو قرضونه ستاسو د رزق تنگستیا او ستاسو جایز خواهشات به خامخا قبلوي محترم دا وظیفه اسانه طاقتوره او خسته وظیفه او ډالۍ د خپل موکر نور خويندونو سره لازما شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل مولانا وظایف تر سره هم سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته